بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور سورة ابراہیم شروع ابتدا کی منگویلیو سورت کے ترغیب دے تبلیغ تا پاسی او دا مسئلہ ارسوئی اولنا حکمتنا دا قرآن کریم عظمت او دا قرآن کریم صداقت یا منگویلیو سورت کے تذکیر بایام اللہ ہم دے اور سورت کے احوال د مشرکانو دی جگڑے د مشرکانو دی رویہ د مبلغ سرا د پیغمبر سرا داغی تذکرہ بئی مثالون بئی آخری انجام با ذکر کئی دلائل عقلیہ بم پیش کئی او واقعہ د ابراہیم علیہ السلام بئی پکی ناولنا د قرآن کریم صداقت ذکر شو ورسرا مسئلہ د توحید بیان کړه زجر و آخل کولا چاغی دنیا اغسطا و آخرت پر خودو عام قانون ذکر کا چی پیغمبر چی کل را لیگو ناغا د خپل قوم په جبه باندې را لیگو د قرآن کریم تذکرہ چی اوشوا نوز د موسیٰ علیہ السلام دراتلو د موسیٰ علیہ السلام د کتاب تذکرہ کئی د انبیاء علیہم السلام مشن آغا د ټول یو دانه چې یو پیغمبر پکې راغلی او هغه خلاف خبره چته کړي نام مسله د توحید هغه د ټول یو اتفاقی مسله وا رد د شرک دا د ټول اتفاقی مسله وا نو الله رب العزت وی موسی علیہ السلام میرا لګلې او دې د پاره چې دا خپل قوم د تیرونه رڼا تر او باسا او دیتا مخکینی واقعات ذکر کا مخ کې قومونه تیر شي دي پاغي باندې ښه حالات هم راغلي نوبت پم راغلي نو دا غي تذکرہ دی توکا موسی علیہ السلام چې قوم تراغه خبره ذکر کړه مسئلہ بیان کړه یو ورځ دونو د خپل عمر اکثره حصے مسئلہ بیانول د پاره وستلوا کلا چې حکم راغې د دې کلی نه اوزا لاړ فرعون ورپسې شو فرعون دریاب کې پاتې شو موسی علیہ السلام ته وته ورپسې نور واقعات به ذکر کړي د نوح علیہ السلام د قوم د عادیانو د سمودیانو دا غي تذکرہ وکي هغه د علم نرستو بئی موږ پرون ویلو چې عالم برازي اولنی عالم نرستو حالات د خلق و ذکر کوي د خپل مبلغین سره حالات د قوم به ذکر کوي جګړې به ذکر کوي د مشرکانو د پیغمبرانو سره دا غي تذکرہ راځي مسئلہ د توحید آہو زیب زیبان بیانی با وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او یقین لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام پخپلو آیاتونو بائیں پخپلو نخو بائیں موجزو بائیں ان اخرج قومکا چیو باسا پل قوم لرا من الظلمات الى النور دیت یرون رناتا
پرون تیر شو من الظلمات الی النور تیارې غنی دي او نور خو یو ده تیارې کله د شرک تیارې دي کله د بدعاتو تیارې دي کله د رسوماتو تیارې دي کله د شکوک او د شبهاتو تیارې دي د دې مقابل کې د تیارو مقابله کې یو توحید ده د بدعاتو مقابله کې یو سنت ده د شکوک او شبهاتو په مقابله کې یو یقین دی چې هغه قرآن او سنت دي د رسم و رواج په خلاف کې یو طریقه د پیغمبر دا نو اخرج قومک من الظلمات الى النور او باسا د خپل قوم لرا د تیرون رڼاتا وذکرهم بایام الله او پن ورکا دیلا یا پن ورکا و دیلا د الله پورزو مختلف ورځې تیری شي دی په عالم باندې کله کچا خبره من الله پاغي باندې د الله رب العزت نعمتونه راغلیو انعامونه او رحمتونه او چا خبر نه د منلی نو پاغي باندې عذابونه راغلي نو چا باندې عذاب راغله وختي تور باندې او بعضی داسې کړه چې هغه د زمکه د مخ نه پناه کړه نو ذکرهم بیاام الله مونږ ویلو نعم د الله او نقم د الله وذکرهم بیاام الله او پنور کو دیلا د الله پورزو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا پدې کې خامخا نخیدار هغه چا د پاره چې صبر کوونکې شکر گزار صبر کوي صبر دې ډېر زیات صبر کوونکې دی دارنګه شکور دې شکر کوي هر وخت کې شکر گزار دی زمونږه چې ګوره انسانانو کې ډېر خلک داسي چې هغه وایي زه شکر ادا کوم من پسې شي ادا کوم بعضی سړی ناشکرې چې کله الله رب العزت دلا بدن ورکړل روغ بدن دی روغ جسم دی دا د هر سنه اعلی او اولا او بهتر دی اخله خبره کې چې اس نه وي چې همیشه د پاره ځواني وي چې کله یو سړی بوډا شي ځواني او تور یاد شي کله چې مریض شي نو دته خپل صحت ور یاد شي کله چې بوډا شي نو ځواني او تور یاد شي کله چې مشغول شي مصروف شي نو دته خپل وزګار توب خپل فراغ توب فراغت هغه تور یاد شي چې هغه وخت وي چې زه وزګار وې او ما دا کار کړی وې او چې کله لاس په کارونو کې اخته شي نو بیا ته خبره رعایتيږي بیان کیږي ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَلَّ چِوِ موسی علیہ السلام خپل قوم تذکرون نعمت الله علیکم چې او خلکو یادوي نعمت الله پتا سبحانه ځان جاکم من آل فرعون کله چې الله نجات درکړل تاسو له د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب رساو به تاسو تناکار عذاب مکلف کولای به تاسو پناکار عذاب باندې ويذبحون ابناکم زبکول به سامن ستاسو یستایون نساکم ژوندۍ به پرې خو دي لونه ستاسو یذبحون ابناکم ستاسو زامن وجل یا خو ابتدا کې هغه چې کله پیدا کېدل نو وجل به دا نه کله چې لو شو نو چې کله یو سړی حکومت کوي د حکومت خطر محسوس کیږي دیو ما پس را پاسی او د دنه ماته خطر جوړې دی شي چې څوک د خبرې خاوند دی خبره کولای شي نو دا د مخ نه لري کوي د مخ نه دی لري کوي نو کم چې د الکانو پشانی ځوانانو پشان خبره کولای شي کار کولای شي مټه او طاقت لري ذهن او عقل لري دا د مزن لري کوي او کم چې دا خزونه کوندګي دا دی پاتې کوي چا خبره نشي کولای
هغه سړی چې هغه د مټې طاقت یې نشتی، هغه سړی چې هغه او هغه زنانم پاتې کوي نو چې څوک خبره نشي کولای، څوک مخې ته تللی نشي، دا ته پاتې کوي. خیر دی، د دینه موږ ته خطره نشتی چې د چا نه خطره ده نه هغه د منځ نه لرې کوي. یا یستحیون نساکم، ابتدا کې خبره وه جنکۍ پرېږدئ او هلکان وجنئ. یا یستحیون نساکم، بې حیا کولې به ښځې ستاسو، ښځې بې حیا کولې نو د هغې لټول به یې کول، یو دغه خبره پکې هم وه. او دارنګې چې کله دین نه لرې وساتې نو که هلک دی نو هغه مړ شو، ښځه ده نو هغه بې حیا شوه، چې د دین نه لرې وساتې نو هر څه وران شو. سړی هغه مړ دی، د هغه ضمیر مړ دی. ویستحیون نساکم، او بې حیا کولې به ښځې ستاسو. ښځې راوویستې بازارونو ته، مصر وسم مصر دغسې دی، ښځې پکې بهر ګرځي، د ښځو لباس پکې بل شانتی دی. یستحیون نساکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، او پدې کې ازمیخ خو ستاسو د رب د طرف نه لوی ازمیخ دا تسکه ته دا ظلم برداشت کې او کنا د ظلم په خلاف کې تراپاسی او بغاوت کې د ظلم نه. وَإِذْ رَبُّكُمْ، کله چې اعلان وکړو ستاسو رب، لئن شکرتم، که تاسو شکریا ادا کوئ، لازیدنکم، خامخا ستاسو دپاره به زیات درکو، ستاسو نعمتونه به زیات کو. ولئن کفرتم، او که تاسو کفر کوئ، که تاسو ناشکري کوئ، ان عذابی لشدید، یقینا زما عذاب خامخا ډېر سخت دی. الله رب العزت اعلان د الله د طرف نه دی. او لئن شکرتم، که تاسو شکریا ادا کوئ، که تاسو بیان د توحید کوئ. شکریه صدا یو سړی الله پیدا کړل، الله ول نعمتونه ورکړلې، د دې بیان پکار دی کنه. دا مال یوازې الله را کړلی، بل چا نه دی. دې کې ما سره بل چا امداد نه کړی، دا یوازې د الله امداد دی. نو توحید منه، د توحید بیان کې لازیدنکم، نو خامخا ستاسو عمرونه به زیات کو، ستاسو نعمتونه به زیات کو، ستاسو دنیا دا ژوند چې دا به زیات شي. او که دغسې نه نو ګورئ عذاب د باندې راځي، انکار دی وکړو، شرک دی وکړو، کفر دی وکړو، نو حالات به بیا ورانی. ولئن کفرتم، که تاسو کفر کوئ، ناشکري کوئ، ان عذابی لشدید، یقینا زما عذاب ډېر سخت. وقال موسی علیہ السلام دې خلکو ته وی، ان تکفروا انتم، که تاسو کفر کوئ، ومن فی الارض جميعا، څوک چې بزما کې دي ټول، کدا ټول کفر شروع کی، په مخالفت باندې راشي، په بغاوت باندې راشي، نو فإن الله لغنی حمید، یقینا الله خامخا غنی دی، بے حاجت دی، بے پروا دی، حمید استایل شوی دی. الله رب العزت دې سيزونو ته ضرورت نشتی. ها علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، علم راغ اول د دې نرستو جګړې دي د مشرکانو، د موحدین سره، د مبلغین سره، د پیغمبرانو سره. اے ندی راغلی تاسو ته واقعات دا کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکې خلکو حالات خو ګوره کنه، هغه تاریخ وګوره، هغه هسټري وګوره چې تاسو نه مخکې تیر شي دي، لږ مخکې دی او که ډېر مخکې دی. اولنی تاریخ شروع کا د نوح علیه السلام د قوم خبره، د عادیانو، د سمودیانو، د هغې واقعات ځان ته مخې ته کا. والذین من بعدهم، کسان چې د دې نه رستو، لا یعلمهم الا الله، نه پوهېږي په هغې باندې، نه پېژني هغې لره ما سوا د الله نه. دغه حالات څه چې دي د الله ته معلوم دي، بل چاته نه دي معلوم. که چاته معلوم دی خاص یې سرسري به خبره معلوم وي، او که چاته معلوم دی چاته وس خبر را رسېدل، نو هغه به داسې چې اسرائیلیات به پکې ډېري، لکه پخوانی تاریخ چې دی هغه د اسرائیلیاتو نه ډک دی.
لا یعلمهم الا الله ندی معلوم آغا اللہ ما سوا دا اللہ نا ندی معلوم آغا اچاتا ما سوا دا اللہ نا جاتهم رسولهم بالبینات راغلی واغی ترسولان داغی بالبینات واضح دلائلو واضح دلائل راوڑی معجزی راوڑوی دلائلو براہینو واضح بیانو نو کله چې پیغمبر بیان کړل مبلغ بیان کړل نو فردوا ایدیهم فی افواههم نیو دادا فردوا ایدیهم فی افواههم دی واپس لو دغی لاسونه داغي پخلو کې یا فردوا ایدیهم واپس لو دی خپل لاسونه پخپل خلو کې یا خپل لاسونه واپس لو داغي پخلو کې مختلف حالات دخل کو یو سړی دی داغه چار نه کیږي وې سی چلو کوم د مولا سره نو ناغه بیا لګای نو په خپل لاس وای په خپل باندې چکونه لګی یو دای سی چلو سره کو خبره ما وته ویل نه شو د چمکیږي نه قلاریږي نه نو خپل لاسونه باندې په خپل چک لګی د غصې د وجنا الله رب العزت بل ذکر یقول موتو بغیظکم او په خپل غصو کې مړ شي دوی مداوا بای سړی ناغه په جمع مای کله راوځي نالته کې یو تن لګیا دی نه نور بل طرف ته کسان ډیر دي نو دی د هغه سړی لاس راوالي مبلغ لاس راواغس د پیغمبر لاس راواغه سو داغه په خله باندې کې خو چپشه زموږ خلک هم داسې کوي چې چا باندې زورور شي داغه لاس راواله داغه په خله باندې کیږي چپ شوی خبرې مکو بیان مکو کلام دا واړی وړو سرم خلک دا چل کوي نو وړو کې لاس راواله په خله باندې ولکې چپشه جاړه ما کنزل مکو فرد ایدیهم فی افواههم دانګه بل خبر دا خپل لاسونه راواغسته داغه په خلای کو سپخونه ور کول دا تجو راغله په دین ما پوای دا تجو الله پیغمبر کوله دا خبر جو استایو دا ټیکه جو تاغستی دا په خلای کې سپخونه ور کوي فرد ایدهم فی افواههم نور رسول دی خپل لاسونه داغه خلوتا یا فرد ایدهم فی افواههم کله چې پیغمبر مسله بیان کړه نو دی خپل لاسونه خپل خلو ته رسول د تعجب د پاره هغه دا خبر هم چې ته نو اوریدلی دا خو ناشنا خبره شروع کړه مختلف حالات کې فرد دعای دیم فی افواههم الله رب العزت الفاظ هم داسې راوړلی چې دا ټول ته پټکی وقالو دی خلق و انا کفرنا بما ارسلتم به یقینا منګه انکار کړل کفر کړل دا غسنه چې تاسو پیرا لګلې شوی ای و ان لفی شکین او یقینا منګه خامخا په شک یو مما تدعوننا الی مریب دا غسنه چې تاسو ته منګه را بلې پکلک شک کې منګه پدې کې پکلک شک کیو عاشق زمګه دومره حد تر رسیدلې چې منګه یقین تر رسیدلی وای منګه یقین دا دی چې ته په غلطه منګ پرشتیا یو ولې ته یو تنه منګه ډیر یو کنه ای خلق خدا دلیل دی یو طرف ته خلق ډیر دي او دی بل طرف ته یوازې دا خبره چې ګوره دا حقیقتن کې په حقیقت کې دا خبره چې ګوره غلطه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو بالکل یوازې نوح علیہ السلام تذکرہ الله رب العزت کې نوح علیہ السلام چې راغله نو هغه بالکل یوازې بل طرف ته ثابت ټول قوم دی یو طرف ته یوازې پیغمبر لګیا دی مسله بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دی خلک را جمع کړه سپاړې رکھے باندې اعلان وتو کو لا اله الا الله او کامیاب بشي نا خلق وې د دې د پاره دی راجم کړي مخالفتنا نور شروع شو تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کلی کې پرې نه خو
حکم راغې د کلی نه وځه هجرت وکړه لاړ هجرت یې وکړه نو ډېروالی دلیل د دې نه دی چې دا به حقي نه ډېر چې نو هغه بل شانی بیا مخکې تېر شي وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ که د اکثریت خبره منې د ډېروالي خبره منې د ډېرو خلکو خبره منې نو د لارې نه به دې واړئ سورۃ انعام کې تېر شي قالت رسلهم نو وی دي ته رسولانو د دې فی الله شک آیا د الله په باره کې هم شک دی د الله د توحید په باره کې د الله د یووالي په باره کې هم څه شک شته فاطر السماوات والارض هغه الله پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې یدعوکم الله رب ال تاسو لیغفر لكم د پاره د دې تاسو ته بخنو کې من ذنوبکم تاسو د ګناہوں ويؤخركم الى اجل مسمى ورستو کی تاسو نیټه مقرره تا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا د دې مخکنا دا خبر روانه ده وې دا وته زموږ په شانتي یو بشری زموږ په شانتي یو انساني قالوا ان انتم دی وې نه تاسو الا بشر مثلنا مگر بشری زمونږ غوندې زمونږ په شانتي انسانان یې نو موږ تاسو خبر څنګه ومنوي تريدون ان تصدون غواړی تاسو چې موږ دی واړو یا ما کان یعبد اباؤنا دا غسنا چې بندگی وکول زموږ پلرانو فاتونا بسلطان مبین راوړی موږ ته دلیل ښکارا دلیل موږ ته راوړی قال لهم رسولهم نو وی دي تا رسولانو د دې ان نحن الا بشر مثلكم نه موږ ان مگر بشری استاسو هوندې موږ استاسو په شانتي انسانان یو لیکن خبر دا چې لکن الله یمن علینا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله احسان کوي پچا باندې چې واړي د خپل بندګانو نه الله موږ ما احسان کړل موږ ما الله احسان کو الله راته توحید نصیب کو الله پیغمبري نصیب کړه پیغمبرانو داوي الله پیغمبري را کړل رسالت را کړل دانګه عام نعمت داده چې الله توحید را کړل هر یو مبلغ داوي الله مونږه په حق باندې روان کړیو الله خپل معرفت نصیب کړل وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله او نشته زمونږ په اختیار کې دا خبره چې را دیړو مونږ تاسو ته دلیل مگر د الله په حکم دلیل مونږ نه شو راوړل پیغمبر وایي زنه شم راوړې زما اختیار نشتی چې پیغمبر اختیار نه نو بل بده چا شي نو بل څوک دعوی کوي چې زما اختیارات شته دا وخت دروغجنی که یو سړی بل دا وایي چې نه د پلان کې اختیارات شته نو هم دروغ وایي پیغمبر په خپل لګیا دی وایي وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله نشته ندی ما كان لنا نشته زموږ په اختیار کې دا خبره چې را دیړو موږ تاسو سره دلیل الا باذن الله مگر د الله په حکم س معجزه نشو پیش کولای معجزه خود الله په اختیار کې کرامت تینو دا خود الله په اختیار کې ده وعلى الله فليتوكل المؤمنون پکار دي توکل دي کوي په الله باندې مؤمنان وما لنا الا نتوکل على الله او سشوی دی منگلا چی توکل دینا کو پا اللہ بانے وقد هدانا سبولنا حال دارے چا اللہ ہدایت کرلے منگتا دا لارو زمانگا اللہ منگتا زمانگا لاری خودل لی دا دین ولنصبرن علی ما زیتمونا او یقین خامخا صبر بکو منگا پا آسمائیں تاسو منگلا تکلیفونا را کوئی وعلى الله فليتوكل المتوکلون پکار دی توکل دی کہ پا اللہ بانے توکل کون کی پا اللہ بانے زان سپاری زان سپارون کی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب دے دا کامل کتاب دے نازل کړه منګه دل را تا تعالی تخرج الناس من الظلمات الى النور دے دا پارا چراو باسي ته خلق د تیرون رڼا تا باذن ربهم د خپل رب په حکم د خپل رب توفیق باندې الى صراط العزیز الحمید اغلار طرف تا چې هغه د غالب ذات استایلی شوی اغه الله دې لهم الذي له ما في السماوات وما في الارض چې داغه په اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو کې دی چې بزمکه کې دی وویل للکافرین من عذاب شدید او هلاکت ته د کافرانو د پاره د عذاب سخنا الذين يستحبون الحیات الدنیا ادا کسان دي چې خوخی دي ژوند دنیوي لرا فی الاخرت په آخرت باندې دی ترجیح ورکړي ژوند دنیوي لرا په آخرت باندې
ويصدون عن سبيل الله منکی خلق د الله د لارې نه ويبغونها عوجا او کل طلب کوي په دې کې کګلیش اولئک فی ضلال بعید دا کسان دي په گمراهی لري کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه او نه دی لېږلی موږ هیڅ یو رسول مگر په جبا د خپل قوم باندې لیبین لهم د پاره دی چې بیان کړي دي تا فیضل الله من یشاء نو گمراه کوي الله چاله چې وغواړي او یادي من یشاء او هدایت ورکوي چاله چې وغواړي وهو العزیز الحکیم الله دی غالب حکمت والا ولقد ارسلنا موسی یقین لګل موږ موسی علی السلام په خپل آیاتونو باندې ان اخرج قومک هغه ته موږ دا ویلی وی چې او باسا د خپل قوم لرا من الظلمات الى النور د تیرون رڼا ته او ذکرهم بیاام الله او پن ورکوا دی لا ابنا الله په زبانه دا الله په انعامات باندې دا الله په عذابونو باندې ان فی ذلک لآیات یقین په دې کې خامخا نخیر هر هغه چا د پاره چې صبر کوونکی او شکر کوونکی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم یادوي نعمت الله په تاسو باندې ځان جاءکم من آل فرعون کله چې نجات درک تاسو له فرعون یانو نا یسومونکم سوء العذاب رساو به تاسو نه کار عذاب او یذبحون ابناکم او زبکول به زامن تاسو یې سایون نساکم او ژوندې به پرې خو دلونه تاسو وفي ذلکم بالبلاء من ربکم عظیم او پدې کې ازمه خو تاسو درب د طرف نه لوی وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ او کله چې اعلان وکړ تاسو رب لئن شکرتم که تاسو شکریا ادا کوئ لازیدنکم نو تاسو نعمتونه بس یاد کم ولئن کفرتم که تاسو ناشکری کوئ ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب ډېر سخت وقال موسی علیہ السلام ان تکفروا انتم که تاسو کفر کوئ ومن فی الارض جميعا سوچ پزما کې دي ټول که تاسو کفر وکئ نو فإن الله لغنی یقینا الله خامخا غنی دی به حاجت دی به پروا دی حمید سائل شوی دی علم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم آیا ندی راغلی تاسو ته واقعا دا کسانو چې تاسو نه مخکې د قوم نوح د نوح علیہ السلام د قوم د عادیان او د سمودیان او الذین من بعد ما کسان چې داغي نرستو لا یعلمهم الا الله ندی معلوم آغا هیڅ چاته ما سوا د الله نه جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی واغیتا رسولان داغي پوازه دلائل باندې فرد دوای دیوم فی افواهیم نور سوال دی خپل لا سنا داغي خلوتا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به کافرون یقینا موږ انکار کړل په اسبانه چې تاسو پر علی گلی شی وی و انا لفی شک او یقینا موږ خامخا په شک یو مما تدعوننا الیه مریب دا غنا چې تاسو ته موږ را بلې پکلک شک قالت رسلهم نو وی دي تا رسولانو د دی اف الله شکایا د الله مبارک د الله د توحید مبارک هم سشکشته فاطر السماوات والارض اغه الله پیدا کونکي د اسمانو د زمګي يدعوکم الله رب تاسو ته الله رب تاسو لرا ليغفر لكم د پاره تاسو ته بخنو کی من ذنوبکم تاسو د ګناهونو ويؤخركم الى اجل مسمى ورستو کی تاسو نیټه مقرره تا قالوا نو دی خلق و ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بشر زمون غوندې تريدون ان تصدونا اغواړی تاسو چې واړوي تاسو موږ د اسنا چې بندگی وکول زمونږ پلانونو راوړی فاتونا بسلطان مبین راوړی موږ ته دلیل ښکارا قالت لهم رسلهم نو وی دي تا رسولانو د دې ان الا بشر مثلکم نیو منگا مگر بشر ستاسو ہوندے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده لیکن اللہ احسان کوي په چا باندې چې غواړي د خپل بندګانو نه وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله او نه په اختیار زمون کې چې راوړو منگا سنخ تاسو ته سنخه س دلیل مگر د الله په حکم وعلى الله فليتوکل المؤمنون او پکار دي په الله اسپاری ځان مؤمنان توکل دي کوي په الله باندې مؤمنان وما لنا الله نتوکل علی الله اسشوی دی منگلا چې موږ دې توکل نکو په الله باندې موږ دې ځان نسپارو الله ته وقد هدانا سبلنا هدايه چې الله لار خود لمن تخپلې الله هدایت کړل موږ ته دا لارو زمنګ اول نصبرنا علما زيتمونا او خامخا صبر وکاو موږ په اسمانه تاسو موږ له تکلیف راکوي وعلى الله فليتوکل المؤمن متوکلون پکار دی چې توکل دي کې په الله باندې توکل کوونکی ځان دې سپاری په الله باندې ځان سپارون کی الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي اخر دعوانا الحمدلله نو مخلص سبحانه و تعالی